چې ټچ موبایل د چا سره دی مؤمن نه دی، مؤمن نه دی. که شیخ الحدیث دی، که شیخ القرآن دی، که چېرته عالم دی، که په منبر ناست دی، که په محراب کې ناست دی، که په منبر ولاړ دی، که په محراب کې ولاړ دی، که په مدرسه کې درس او تدریس کوي، د مدرسې طالب العلم دی، په حج کې د بیت الله نه طواف کوي، د حج نه حج کوي، د بیت الله طواف کوي، هلته عمرو له ځي، دلته حجونو له ځي، دلته الله ته کته وبره کېږي چې ټچ موبایل له لکه پرون مې د یو مولوي صاحب کلیپ کتو، وایي چې چا سره هم ټچ موبایل دا مؤمن نه دی. فتوا د چا سره چې هم ټچ موبایل دا سړی د سره مؤمن نه. موږ ټول د ایمان نه خلاص کړو، ټول یې خلاص کړو د ایمان. یعنې ته خبرې ته خو لږ سوچ وکړه که نه، دا ته څه وې، دا ته څه لګیا یې، ته په منبر ناست یې او په خپله د ته هم هغه ټچ والا موبایل پروت دی، ویډیو دله کوي، نو بیا خو ته هم ځان د ایمان نه و. السلام علیکم ملګرو، وسیم الله خان یم. دا ویډیو به تاسو کتلې، د مولانا صاحب وایي چې د چا سره ټچ موبایل نو دا سره د مؤمن نشي کېدی. نو ابو حسن صاحب چې و نو هغه وله جواب ورکړی دی. نورو ملګرو د مولانا صاحب چې په کومه طریقه خبره کړله، دی په دې طریقه باندې خبره کړې چې نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو د موبایل ډېر زیات غلط استعمال کېږي، چې څوک صحیح استعمال کوي نو څه کې نشته، ځکه چې ته پې د الله پاک عبادت هم کېږي، ته پې دین هم خورولی شي، ته پکې نور هم ښه کارونه کولی شي. نو دې مقصد دا نه دی چې هغه مؤمن نشي کېدی. نن سبا که سوچ وکړئ نو د هر غټ مولانا صاحب څخه خامخا یو موبایل او دا ډېر ضروري موبایل. نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو په دې باندې ډېر زیات په اسانۍ باندې هر څه معلومیږي، ته پې لوکیشن معلومې او ته پې هر څه کېږي، فون پې کېږي، دا لوی لرې ځایونو نه پې مخامخ ټلیفون کېږي. نو څنګه دا غټ موبایل د چا صحیح نو هغه صحیح هم مؤمن نشي کېدی. ډېر د افسوس خبره ده. نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو ټول مولیان په دې فیسبوک او په دې یوټیوب باندې په دې باندې چلیږي. موږ ته به څنګه پته لګېدی چې دا غټ موبایل یې نه وی، دا هر څه نه وی، نو موږ ته به پته نه لګېدی ملګرو. نو د ویډیو د کتلو ډېره مننه، او دا ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسي. او د مولانا صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم هغه چې وله جواب ورکړی دی. تھینک یو.